السلام علیکم کورمیوال وړونو د سید نجیب طرف نه تاسو ټولو عزتمنو ته ډېر ډېر د وسلام وي وړونو یو وړوکی غونډې کې پیغام تاسو سره شیر کوم او تاسو ټولو وړونو ته ریکویسټ کوم چې پلیز د مو میسج کوم دی هر یو کورمیوالو سره شیر کوئ عزتمن وړونو تاسو کوم تکلیفونه کوم مشکلات او کومې وړې وړې جنازې کوم واړه واړه ګلان تاسو په خاورو وسپرل زه هر یو کورمیوال ورور ته او خاص کر هغه مور و پلار ته زه سلام پیش کوم چې تاسو واقعي دا ثابته که چې تاسو د علي منوني وئ تاسو د حسین مظلوم منوني وئ او تاسو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه امتیان وئ چې هغوی هر یو تکلیف هر یو درد هر یو مشکل په خپل ذات باندې په خپل ځان باندې برداشت کو خو کوم یزیدي وخت دی هغه ته مثال سار کې نه خللو تاسو ته پاتې دی چې کربلا کې د مو بادشاه حسین 72 جنازې آس کې کړلې هر څه قربان کړل خو هغه یزید ملعون په لاس کې بیعت ونه کړلو هیڅ کله دا قبول نه کړله چې زه د علي مرتضی زوایم زه د رسول الله زوایم زه د رسول الله شیرین ګران المسایم هغه هر یو ظلم ستم برداشت که خو د یزید په لاس کې بیعت نه کو برداشت خو هیڅ کله زلالات مرګ چې کوم دی هغه وویله زه هیڅ کله برداشت نشم کولی نه تاسو دوره تکلیفونه مثال اوس مو ویله دوره جنازې او دوره ځوانانو دوره میاندو دوره خویندو هر یو تکلیف برداشت کو مزید څو ورځې تکلیف نوره برداشت کو ویلې که دا تکلیف مو برداشت نه کړلو نو موږ ته داسې معلومیږي چې دغو کورمیوالو ته یو داسې سازش شروع دی چې دغو چې کوم صابر پیمانه دی هغه ختمه شي او یو نیم داسې اقدام وکړي چې هغه اقدام واجې نه دوی ته یو جواز جوړ شي چې موږ په کورمې باندې اپریشن وکړو موږ کورمه چې کومه دی مکمله داسې اپریشن ورسره وکړو چې هم اصلاحات نه وخو اصلاحې سره سره دا د علي منوني دوره مثال ډون کو چې بیا زندګۍ کې سار راس نه کړي خو زه به داسې ورته وایم په دغه ویډیو په ذریعې چې دا تاسو یو خوب دی یا تاسو یو سوچ دی یا تاسو یو فکر دی چې څوک وجود کې د علي مینه لري چې څوک وجود کې د حسین مینه لري چې چا په خولې کې لا اله الا الله محمد رسول الله د علي انولي ولا کلمه وي هغه هیڅ کله یزید د وخته شرنګون نشي کېدای هغه به هر وخت کامیاب وي کورمیوال وړونو لږ تکلیف نوره برداشت کوئ انشاءالله هغه رب الذوالجلال د تاسې هغه وړو جنازو بدلینې به خامخا تاسې ته فتح نصیب کوي و هغه اهل سنت وړونه چې هغه عقل لري هغه شعور لري هغه انسانیت سره مینه لري هغوی ته دا پیغام ورکوم چې دغو دهشتګردو او دغو ذلیلو او دغو وحشي ځناورو نه همیشه دپاره تاسې ځانونه وساتئ ویلې دا هغه وحشي ځناور دي چې دوی سبا بیا نه په دې دنیا جواز وي او نه په ورځې قیامت خپل په رب الذوالجلال په دربار کې جواز وي ویلي چې دوی ډېر واړه مسلمان قاتل کړل ویلي دوی ډېر تورساري قاتل کړل ویلي دوی ډېر ځوانان و هغه مسافران چې هغه 15 کاله شپږ کاله بعد خپلو میاندو خویندو سره ملوېدل خپلو بچیو سره ملوېدل قاتل نه بعد شهادت نه بعد هغوی داسې طریقې سره ذابه کړلو لکه څه خلته یزید فوج مولا حسین شهادت نه بعد مغای ذابه کړی خدایا ته کورمې باندې رحم وکړي هلته چې هغه شیعه و هغه اهل سنت وړونه چې هغوی امن غواړي هغوی سکون غواړي خدای هغوی ته فتح و نصرت نصیب کړي و هغه ظالمان چې څوک د کورمې کې فساد جوړوي خونریزي جوړوي یتیمان غریبان پیدا کوي خدایا هغه ته نیست نابود کړي امین ثم امین ما سید نجیب طرف کو اجازت مهربانی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.